د پاکستان سابقه کوچ او کامیاب کوچ مکی آرتر هم پاکستان کرکټ بورډ حواله سره ډېر سپینې خبرې کړې دي. پاکستان کرکټ بورډ ته ځنګل ویل دي چې دا یو ځنګل دی، د کې ماشينري لګیا ده او دغه ماشينري هر سیستم خرابای لګیا دی. پاکستان کرکټ بورډ منیجمنت چې کوم دی پاغه باندې انتهایی غټ سوالات چت شوي دي. مکی آرتر په خپل بیان کې دا هم ویل دي چې پاکستان کرکټ بورډ کې کم سیاست روان دی او میډیا کومه ایجنډا بازی ده نو هغه هر څه کمزوري کړی دي. پاکستان کرکټ ټیم سره ډېر فرست کلاس کوچز موجود چې دا غي مثال ګری کرسټن او جیسن ګلیسپی مثال ورکړی دی چې ګری کرسټن او جیسن ګلیسپی خو کوچز د پاکستان د لپاره ثابت دي شو خو د پاکستان کرکټ بورډ کې د نن چې کم سیاست چلی او کم میډیا ایجنډا بازی ده نو غیر پاکستان کرکټ بورډ ټول د نن سیستم خراب کړی دی او په کم بورډ کې چې سیاست راغو یا میډیا ایجنډا بازی راغنو پاغه بورډ کې بل کلاډیانو سلیکشن هم په پرچی باندې کیږي. دا مکی آرتر د پاکستان کامیاب کوچ دی. د په کوچنګ کې پاکستان ډېر غټ مایلسټونز اچیو کړی دي جی. نو دا د مکمل د پاکستان کرکټ بورډ پوسټ مارټم کړی دی او صفه الفاظو کې ویلي دي چې پاکستان کرکټ ټیم چې کومه کمزوري ده غم د منیجمنت په وجه باندې د دې منیجمنت نه اهلای په وجه باندې ده او پاکستان کرکټ بورډ کې دا مسایل چې کم دي بار په دې وجه پیدا کیږي چې د کې د نن سیاست انوالو دي او د کې د نن د میډیا مداخلت ده. نو د میډیا مداخلت او سیاست چې کم دي هغه پاکستان کرکټ ټیم په پرفارمنس باندې په کارکردګۍ باندې ډایرکټلی اثر انداز کیږي.